پاکستان د خپل مور او پلار تاسو لاله سي خپل مور او پلار تاسو ولا بل مو څوک مری پکار لاله نور موږ څوک په چاله لاړ شو که زما په دې سر تر خلاصېدی شي ما به د پرویز او د انډیا والا خپو کې سر ورکړو ما خو هغې ته وویل چې زما نه دا سر لرې کړې خو ما له زوی معاف کړې ما له خپل زوی راولې زموږ د خدای نه ستا نه ولا څوک نشته ولا خدای به شي په تا به په ته بل څه کوي ولا زه بل کېږم لاله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو سره تاسو ملګری طاهر خان دا ټیم موجود یم په مردان کې کم روز تاسو پیژنې جنید کم چې خیبر کې موجود دی د تیرو 2 کالونو او تاسو دا هغه د کیس نه ټول ملګری واقف چې په کوم مصیبت باندې دی او څونه منډه ترله ولا هر یو سړی والا او چې کومه منډه وس 10 چې زمونږ هغه مونږ وکړلو داغه کیس 95% سولف شوی دی صرف او صرف داغه ذمہواری اخیستل دي چې هغه دلته څوک تن نږدې موږ دا خبره د سوشل میډیا نه شاته ساتلی و موږ چې موږ داسې وکړو چې موږ د سوشل میډیا یا د الکترونیک میډیا ضرورت را نشي او جنید خدای پاک بغیر څه د ریپورت نه یا د سوشل میډیا یا د الکترونیک میډیا نه بغیر پاکستان ته راولي خو زمونږ هغه کم کوششونه چې هغه مونږ هر یو حد چې کوم دی هغه مونږ کراس کو او چونکې داغه واپسې دی وطن ته مشکله ده راغلی مردان ته داغه د والدین صاحبین خواله داغونه به خبري اورو حکومت نه به اپیل کو چې صرف مونږ ته پاکستان امبیسي هغه مونږ ته ذمہوار شي او دا جنید خدای پاک کړی تراولي دلته یوازې خبره جنید نه امین الرحمن کوم چې پریاس کې پروت دی داسې دنیا خلک ماته د سعودي عرب نه رابطه کوي خلک چې په جیلونو کې پراته دي یا د جنید په شان دي زرګا او خلک په هسپتالونو کې پراته دي او د پاکستان سفاره وده ده نو راځي د جنید د مور سره او دغه د والد سره تاسو ملاقات کوو دا ټیم د جنید د مور سره موجود یم او هم دا یو سبب کله چې جنید ویډیو مو کتل صرف دغه یو مور فکر ورا سره چې یاره د ویډیو ماته دون تکلیف ورسو چې جنید په مور باندې په پاکستان کې څه تیریږي هم دغه وجنه ما ټوخ خپل کارونه پرې خو تلم د جنید خیبر خواته ما چې دا مسله الله حل کی او داسې به وسه مور سره ناس چې د تیرو 2 کالونو هر ورځ دروازې ته ګور شي جنید بوس راشي جنید بوس راشي جنید بوس راشي کله ماته ټلیفون کړي کله بل ته کړي کله سعودي ته کړي کله یو ته منت کله بل ته منت صرف دغه وجه چې زما د زوی الله تعالی مال راولي بالکل زما خو خنو چې دلته راشم دوست او سر په سکرین مخامخ کما د دوره جړه پریا تاسو خم دا سره د خیر لګ خپل مورکې چې را سره ناستي او دا غي نه زو ویډیو کوم ځکه دا بالکل ما ته خنخ کوي چې موږ دونه مجبور شو لاچار شو زموږ سره بل لار نشته دی چې چاته کیس وړاندې کو په سعودي عرب کې موږ ته راکای ټیم لس ورځې بلګي میاش بلګي سونه تاسو ډونیشن چې اغال د کې پروت یار په دې باندې خدای پاک د جنید پاکستان ته راولي چې کله موږ ته پته ولګی دا چې په پیسو نه جنید کار نه کیږي په پیسو باندې نه کیږي د اصل کې اثر رسوخ پکار دی پیسې ټولي موږ دلته دوه تر لګري دي د مورکه دا خبره چې زموږ پیسې نه دي پکار موږ د خپل بچي پکار دي موري پلندو الفاظو کې راته وایي چې څه غواړي د ګورنمنت زه نور اسم نه غواړم خو بس زه خپل زوی غواړم چې ما ته خپل زوی راشي او ملو شي دا پیسې د هغه خلک والي چې څوک ته پیسو دپاره کارونه کوي خو بس زما خپل بچی پکار دی دا 3 کال روان شو چې څوک 10 ورځې یاد دی څوک 15 یاد دی څوک میاشتې یاد دی او په دې کې دا 3 کال روان شو زما د زوی دپاره نه د پاکستان حکومت څوک نه د عربو حکومت څوک او د انډیا خلک دي هغې په زړه باندې خو هېڅ رقم نه کوي خو د الله دپاره زما د عمران خان نه د پرویز خټک ته دا منت کوم زاري کوم ما له د خپل زوی راشي په خیر او خوشحالو سره ما روغ جوړ لیږلو او اوس هغه معذوره پروت دی علاج یې څوک نه کوي نو بس د خدای او د رسول دپاره ما ته د خپل زوی راشي زما خپل زوی او بچی پکار دي زما نور هېڅ نه دي پکار او دا پیسې دي هغې واخلي خو ماله د خپل زوی راولي دغه د مور د زړه خبرې دي هر ورځ ورسره زما رابطې د جنید سره م رابطې د جنید یوه خبرې چې لاله کله به کور ته درځم مورکۍ راته میسج وکړي بچې د جنید څه پته ولګېده څنګه تاسو ته پته ده ستا به شانتې یو نارمل کس یم په لاس کې چې مې څه اثر رسوخ و هغه مې استعمال کړه یو ته منت بل ته منت یو خواله تلې بل خواله تلې چې یاره په څه نه څه جوړ باندې جنید کلی ته واپس شي هلته کې چې کوم ملګري دي نظیر شولو عبدالله شولو نور چې کوم ملګري دي هغه سره منډه ترله هر یو کس خپله خواري کړې ده هر یو کس خپله خواري کړي
خو چې زموږ لاس کې څه نشته دی اوس دونه کار یې شوی 90% کار یې شوی دی صرف او صرف د هغه ذمهواري اخیستل هغې دپاره مونږ ته د سفارې ضرورت دی چې سفاره د جنید ذمهواري واخلي او دغه دسخط هغو ته وکړي او جنید کلي ته راشي مونږ خپل مال حال هر څه دو په دو یو اوس هم دغه ویمه که زمونږ پکې سر هم ځي مونږ تیار یو یوازې جنید نه دا شي په زرونو بچي پراته دي په دغه وطن کې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې په جیلونو کې پراته دي په هسپتالونو کې پراته دي سفاره مخکې ما ویلي نیل د زمونږ کار نه کوي د دې پی ټي آی ګورنمنټ نه زما خپل ځانې ډېر زیات کوشش دی جنید چونکې د پی ټي آی ورکر و هېڅ هم دا مورکۍ وایي هېڅ څه هم نه غواړي هېڅ څه هم نه غواړي کم د ډونیشن پیسې چې سره دي هغه هم تاسو ته درکوي چې راشئ دا رانوم واخلئ خو خپل بچی راته راولئ امیجي د جنید باره کې څه وایي دلته چې دې ځای کې نه تلو نو په څه امید باندې تلو زما زوی چې د دې ځای نه ته نو د دې ځای یو کس و چې د هغه سبحان الله نوم دی هغه په ډېرو امیدونو سره زما زوی بوته چې ما وي زموږ به دا غریبي روکه شي زما محسوي به لاړ شي زموږ به دا روز بدله شي خو موږ خبر نو او نیم کال هغه بیا دغه کشان بېروزګاره ناست و چې هغه ته دا روزګار میلاو شو نو بس د هغې کې هغه اکسیډنټ وکړو هغه بس مونږ چې لاړو مونږ دی بیا وی 3 لکه روپۍ راکړې زه د دا زوی رازادومه هغه مونږ نه 3 لکه روپۍ واغېشتلې خو زما د زوی دپاره هغه هېڅ هم ونه کړله خو بس د خدای او د رسول دپاره دومره وکړې چې ما ته دا خپل زوی بس راولې ځکه چې زمونږ طاقت نشته مونږ د کرۍ په کوارټر کې یو زما خاوند چې دی هغه سرکاري ملازم دی زمونږ نه کور شته او نه م ګاډي او بنګلې شته بس زمونږ دغه کې زوی ته مې سترګې وې خاوند مې د زړه مریض دی هغه په 2 او 3 ورځ هسپتال کې پروت دی دغه طاهر سره او نذیر سره نور محمد سره د خدای ډېر ډېر ښه وکړي زمونږ دپاره دې اواز اوچت کړو او زمونږ دپاره ډېرې منډې تړې ووالې خو بس الله تعالی منظوره نه ده بس زمونږ د خپلو د اوچتو حکمرانانو ته دا درخواست دی چې یوازې زما زوی نه په دغې وطن کې چې کوم ځای کې هر مسلمان پروت دی نو د هغې تپوس وکړي شي او هغې د خپل مور پلار ته میلاو شي د مورکۍ د دې خبرو نه باندې زموږ سره هېڅ الفاظ هم نشته چې د هغې د سترګو نه لکه د اوبو دغه اوښکې را روانې دي او صرف یو مطالبه کوي نه ستاسو نه روزګار غواړي نه ستاسو نه ګاډې غواړي نه ستاسو نه جایداد غواړي نه ستاسو نوکریانې غواړي که غواړي صرف او صرف جنید تاسو زموږ د زړه نه افیل دی ډېر گزارش ته کوم لاسونه هم تاسو نیسم څونه چې زموږ د وزیران یې او شکر یې ټول پښتانه یې پکې اوس په دغه کابینټ کې ټول پښتانه یې مراد سعید علي محمد خان شهریار افریدي کوم چې په سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو دی او ډېر ښه کارونه کوي او د دنیا څیزونه یې داسې وکړي چې یاره ټول پښتانه بې فخر کوي سر تاسو ته منت کوم زاریه ته کوم چې د دې مور د اوښکې وینئ د دې مور د سلګۍ واورئ دغه ماشوم ډسیبل دی خپې لاس یې کار نه کوي په دغه هسپتال کې پروت دی او یو بندیوان پروت دی د 2 کالو نه په هغه باندې نور نه لګي او هغه مرګ حالت پروت دی هغه د مرګ یو نسبت نه لګي هغه ما د سره وایي چې لاله زه د اخرنۍ سلګۍ د خپل مور په غېږ کې غواړم ما خپلې مور له ورسوه چونکې زما سره لاس کې پاور نشته دی چې څو هغه مونږ استعمال کړل تاسو دغه درخواست کوم تاسو یو لیټر باندې دغه ماشوم کور ته راتلی شي ماشوم ډسیبل پروت دی هلته کې د هغه نه سړی څه وغواړي ډسیبل پروت دی تاسو سره زړه دغه درخواست کوم منت ته کوم چې د مور د اوښکې وینئ د مور د سلګۍ واورئ او زموږ سره جنید پر اتک کې لږ مدد وکړئ پاکستان د خپل مور تاسو لاله سي خپل مور تاسو ولا بل مو څوک مری پکړه بس سبا کو جنیدا زمون په وس کې خو هیڅ څوک نشته زمون خو هیڅ څوک نشته بغیر د الله د اسرې نه موږ غریبانان خلک یو زمون خو صرف د الله سره ده نور موږ څوک چاله لاړ شو که زما په دې سر تر خلاصېدی شي ما به د پرویز او د انډیا والا خپو کې سر ورکړو ما خو هغې ته ووایي چې زما نه دا سر لرې کړې خو ما د زوی معاف کړې ما د خپل زوی راولې خو هغه ظالمان خلک دي دی چا نه مني د غریبانانو څوک مني پلار دی یو سرکاري ملازم دی موږ په یو کوارټر کې یو موږ الله سره ده خلکو موږ نه لاس واغېشتل هېڅوک زموږ نشته سیوا د 2-3 کورونه چې هغې زموږ دونه شي چې تپوس هم کوي ټلیفون راته کوي نور خو هر څه ختم دي دغه نظیر دی نور محمد دی طاهر دی نور هر څه ختم شو جنیده او د الله سره هم ده بس موږ څه وکړو موږ ډېر زیات مجبوره یو موږ مجبوره یو جنیده زموږ هېڅوک نشته بس الله ته جاړه فریاد کوه مرګ
خدای دې مه مړ کوه دا بې ضمیره حکمران چې دي دا د چا نه اوري دا د غریب بنده آواز نه اوري دی صرف په غریب بنده اوټ اچوي نور هېڅ سم دی نه اوري که ته ډېره مو ژاړې موږ 2 کاله وژړل چا راسره دغه وکړو هېڅ چا تپوس نه دی کړی نو اوس به څوک څه تپوس وکړي بس د الله نه سوال کوه الله ته فریاد کوه دې سره چې دی راغله اوس تا تپوس یې وکړه جنیدا تو مه ژاړه زړګیه ښه تو مه ژاړه اوس په الله پاک هر څه وکړي څه اواز هم مخکې هم چوت کړی دی اوس هم ستا د میجي اواز هم چوت کړو او مونږ ټایم ورکو دو ته انشاءالله کار به د الله پاک وکړي ښه تو ژاړه مه خپل ذکر کوه کوم ذکر چې مته ویلی دی هغه ذکر کوه الله پاک به دې کار وکړي ښه ګوله زموږ د خدای نه ستا نه ایله څوک نشته نه غواړي خدای به شي په تا به بل څه کوي نه غواړي زه مړ کېږم لاله انشاءالله الله پاک به دې راولي ګوله تو مه خفه کېږه ښه الله به زه به انتظار کوم لاله زه ته الله ماته پروګرام راکړي صحیح دی جواب صحیح ده ټیم د جنید د بابا سره ناسو څنګه چې تاسو د مور سلګي اورې دی چې په پسوا باندې بیمار سره دی په دویم ورځ د جنید د وجنه هغه په هسپتال کې د زلمی زوی غم د خدای هیڅ چاته نه خي چې د 2 کالونو دو په دروازې ته ګوري چې وس په جنید راشي اسې څه وایي د جنید بارکي جنید بارکي ما په دغه چې بس ما ته جنید ملو شي زه بیمار ما اړه بیمار ما شوګر بیمار ما وس من رسي سرکاري ملازمین بس زما ټول د خواست حکومت د خواست به دې د موږ راوړي جنید تاسو مشرې زوی دی بل زویم شته دی بل زوی سي هغه کمزور دی لکه کاتم جنید ته دی تاسو په دې لګلو چارل ته کې مزدوري کې زمونږ د بد ورځ بالکل هم دی په لګلو بس قسمت کې نه بس انډیان دې رابطه سره کوي جنید رابطه کوي جی سره ته وای جنید سره رابطه بس ما راولي فارغ کې ما راولي ما کور ته 2 کال شو بربند پروت جنید خو ډېر زبردست لوک زموږ ملګری و دلته کې موږ سره گیم ویم کو دا شانتې هغه سعودي عرب ته تللی و تقریبا 2 کاله د هغه وشو چې هغه اکسیډنټ کړی دی او دا شانتې هلته کې پروت دی نو بیا موږ خو ستاسو پکې ډېره منډه تړو واله موږ په فیسبوک باندې او په دغه باندې سوشل میډیا باندې موږ کتل که نه خو بهر حال اوس هم موږ پرون هم ما د ورور نه تپوس کوو نو هغه بېچاره لا هېڅ پته نه لګي او تاسو یې راته یاد کړئ پکې منډه تړله وایي نیت هم زموږ ورور دی د پاکستان دی د بل ملک خو نه دی دلته کې ادارونه دي موږ یې ګاونډیان یو نو پکار دی سفارخانې والا چې د هغه ذمهواري واخلي او خپل ملک ته راشي زه خو چې د جنید متعلق داسې یو خبره ده چې خو دنیا ته ښکاره ده او هغه خدای ښکاره کړې ده په سوشل میډیا باندې او طاهر به یې ښکاره کړې ده د هغه دپاره هر قسمه هلې ځلې هر قسمه کوآپریشن منډې تړلې جاني مالي نقصان دپاره منډه توړه لپاره د طاهر به یې هغه ته کافي سپورټ ورکړی دی اوس به موږ د موجوده حکومت ته د حکمران نه دا درخواست دی دا ریکویسټ دی هغې ته چې هغې کې موږ سره هر قسمه کوآپریشن وکړي او په هر طریقې اګه د سفارتخانې په تروي که زموږ وزیر داخله دی که زموږ وزیر اعظم پاکستان دی هغې ته دا یو ریکویسټ دی خواست دی چې په دې سخته کې په دې دا کې هغې موږ سره مرسته وکړي موږ سره تعاون وکړي کوآپریشن وکړي د دې پاکستان بنده دی د دې مردان شهري دی او د دې مسلمانۍ په خاطر د انساني همدردۍ په خاطر دا دې سره زموږ د طرف نه یو ریکویسټ کوو درخواست کوو چې موږ سره خصوصي تعاون وکړي او کوآپریشن وکړي او زموږ په دې کیس کې موږ سره مرسته وکړي نظیر بھائی دی دلته زموږ سره د دوران کې چې ګمنوال ته حنان حاجي صاحب دی داسې نور رونه بایګان دي طاهر صاحب دی د دې رونه بایګان دي نور چې کوم په دې کې موږ سره منډه تړوي او ټول رونو بایګانو ته دا خواست دی دا ریکویسټ دی چې پاره د الله د رضا دپاره چې زموږ د دې رور دپاره داسې یو منډه تړه خله ځله کوشش شروع کړي چې څومره زر تر زره کېږي چې د خپل مور او پلار خپل د وطن ته خدای پاک په خیر خیرات ورسوي چې دلته علاج هم وشي او په خپلو پښو خدای پاک کامیاب کړي او په خپلو پښو خدای پاک ودرېږي که په سینه کې د سړي کاڼي مې که نه خو د جنید دا خبرې چې کله د مور سره کوي دا ګوري نو قسم خوري چې کاڼي به هم په سینه کې مات شي زه ستاسو حکمرانانو د زړه نه اپیل کوم چې الله ته وګورئ دا ماشوم دغه ځای نه روباسئ مونږ ورته 95% کار کوي تاسو پورې ډاکومنټس وغیرہ مونږ تاسو درکو صرف دونه وکړئ چې د دوی موریل د کې څوک واخلي او دا غریب دغه جیل نه خلاص کړي یا د جیل نه راشي د خپلې مور خواله راشي ماشوم تاسو نه هېڅ هم نه غواړي هغه ستاسو نه نوکري نه غواړي هغه ډسیبل په یو کټ کې پروت دی تاسو زړه دغه درخواست کوم چې پلیز مدد زنګ وکړئ
خپسلا رضا باندې د جنید دا کیس هندل کې پاکستاني سفارت سره تاسو رابطو کې څو چیزونو پښتانه لیډران دي د جنید بلکې د هغه ټولو پښتنو کوم چې سعودي عرب دوبۍ کې په سعودي ملیشیا کې په سعودي او سفارو سره مدد نه کوي زه مجبورا بیا د احتجاج کوم تاسو مې زړه درخواست دی که پسینه کې زړی او لګ ډېر احساس ته پکې د جنید د مور د اصلګي د جنید د بابا د اصلګي زموږ د اصلګي ووري او زموږ د ضرور په ژوندانه دغه قید نه آزاد کړي